أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. سورة السجدہ 22 نمبر آیت. بدی 22 نمبر آیت کی ردبیامی فرقی یعنی د کافرانو احوال ذکر کیږي او د هغوی د پاره تخفیف دنیاوی او اخروی ذکر کیږي او د دې سره سره د هغوی د پاره د رټلو مضمون ذکر کیږي. الله تعالی فرمایي چې ومن اظلم او سوق ډېر ظالم دی ممن د هغه چانه ذکر چې هغه د نصیحت کیږي بی آیات ربه په آیاتونو د خپل رب باندې، یعنی هغه سړی نه بل ظالم څوک دی چې ته د قرآن آیاتونه آسماني کتابونو آیاتونه ورته بیانوي ثم اعرض عنها، بیا دغه سړی مخ اړوي د آیاتونو نه د سره نه مني، دې نه بل غټ ظالم وایي څوک دی شي دې ته استفهام انکاریه د انکار والا تپوس ویل کېږي. یعنی د داسې کس نه بل غټ ظالم په دنیا کې د سره شته نه چې ته در آسماني کتاب د منځ نه لګیایي د هغې احکام ورته بیانوي او دوی د سره نه مني او هغې سره اتفاق نشته ده. چې کله دی دومره غټ ظالم دی نو الله وایي انا من المجرمین منتقمون، یقینا موږ د مجرمانو نه انتقام اخیستونکي یو، بدل اخیستونکي یو. بدل اخیستل په دوه قسمه، یو په دنیا کې انتقام اخیستل شو د عذابونو په شکل کې، او یو په آخرت کې شو د جهنم په شکل کې. نو دا د دنیا او د آخرت د دواړو یره شو. نو داسې ووایه دې آیات کې درې خبرې شوې. د مجرمانو دپاره د اسلام دشمن خلکو دپاره پکې رټل شو، دویم نمبر د کافرانو صفت شو، او دریم نمبر د الله تعالی طرف نه خبر د سخت عذاب خبرداري شو چې الله تعالی رزق ځانو ته مجرمان وایي خامخا انتقام اخلي پرې دی نه. ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا موږ ورکړی او موسی علیه السلام ته کتاب. فلا تکن فی مریة من لقائه، ته مه کېږه په شک کې من لقائه د ملاقات د هغې نه. الله تعالی د موسی علیه السلام د کتاب او تاریخ ذکر وکړو، او ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا موږ ورکړی او موسی علیه السلام ته کتاب. نو دا اصل کې موسی د نبی علیه السلام دپاره د تسلی مضمون ذکر کېږي، او تسلی مضمون دا دی چې څنګه چې تا ته کتاب میلاو شوی داسې موسی علیه السلام ته هم کتاب میلاو شوی، او څنګه چې موسی علیه السلام بې حسابه دشمنان پیدا شو، په دې لاره کې ډېر مشقتونه تېر کړل، داسې دشمنان به ستا هم پیدا کېږي، په تا باندې به ډېر درانه درانه امتحانونه راځي. موسی علیه السلام برداشت کړي ته یې هم برداشت کوه. او دا د یو تسلی مضمون ده چې دا امتحانونه یوازې به تا نه په ټولو پیغمبرانو راغلي تېر شوي دي. فلا تکن فی مریة من لقائه، ته مه کېږه په شک کې د ملاقات د دې نه. څه شي د ملاقات نه په شک کې مه کېږه. په دې کې د مفسرینو کافي اقوال دي چې د دې ملاقات نه څه شي مراد. یو قول په دې کې دا ده چې من لقائه، لقا په معنا ده اخیستلو سره دی. ته مه کېږه په شک کې د اخیستلو د دې قرآن نه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړی دی، تا ته به یې هم درکړي کوي، په دې کې شک مه کوه، کتاب به ته خامخا میلاویږي. او لقا په معنا تلاقي سره شي، تلاقي په معنا د حاصلولو سره وي، دا یوه معنا ده. او ډېر مفسرین دا معنا هم غوره کړې د صحابه کرامو کې. دویمه معنا دا ده چې فلا تکن فی مریة من لقائه، ته مه کېږه په شک کې د ملاقات د موسی علیه السلام نه. یعنې موسی علیه السلام موسی سره ملاقات خامخا کېږي، دا ملاقات بیا کله وشو کله به کېږي. نو د موسی علیه السلام سره ملاقات د معراج په واقعه کې شوی دی، کوم چې په صحیح روایاتو سره ثابت دی چې موسی علیه السلام سره شخصي ملاقات وشو په اسمان کې بره، او په قیامت کې به دا ملاقات خامخا بیا هم کېږي. دا دویمه معنا ده. امام حسن بصري رحمه الله چې کومه ترجمه ذکر کړې دغه داسې ده چې الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو، او موسی علیه السلام باندې ډېر امتحانونه مشکلات رالل. فلا تکن فی مریة من لقائه، ته مه کېږه په شک کې د ملاقات د دې مشکلاتو باره کې شک ونه کړي چې دا بنده راځي، خامخا به راځي، او د امتحانونو مشکلاتو سره بالکل د مخکې نه تیار اوسېږه. دا د امام حسن بصري رحمه الله ترجمه ده. وجعلناه من ګرځولې او دغه کتاب لره هدى لبني اسرائیل، هدایت د پاره د بني اسرائیلو. الله تعالی موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو، دغه کتاب د ډیرو خلکو د پاره د هدایت ذریعہ ګرځېدلی و. نو تا ته چې کوم کتاب میلاویږي قرآن، دا به هم د ډیرو خلکو د هدایت ذریعہ شي.
اگر که دشمنان ډېر معلومیږي ډېر خلک منصبې جوړوي دغه ټولې به ناکام کېږي. څنګه چې موسی علیه السلام خلاف منصبې ناکام شولې ستا خلاف به هم ناکام کېږي. موسی علیه السلام کتاب ډېر خلکو دپاره هدایت شو نو ستا کتاب به هم ډېر خلکو دپاره هدایت خامخا جوړېږي. درته صلی مضمون شو. وجعلنا من ګرځول یو منهم د هغوی نه د چا نه د موسی علیه السلام د شاګردانو نه او د هغه د امتیانو نه ائمة یهدون بامرنا مشران ائمة امامان مشران یهدون جاغي رهنمایي کوله د خلکو بامرنا زمنګ په حکم سره د آسماني کتاب نه به هدایت اغستل او د خلکو رهنمایي به کوله. لما صبروا هر کله چې صبر وکړو وکانو بآیاتنا یوقنون او ودی زمنګ په آیاتونو باندې یقین کوونکي. دا خلکو د قیادت او د مشرۍ لپاره الله تعالی دوه اسباب ذکر کړی دي چې دوه اسباب د څه وجود کله اختیار کړل الله تعالی او د جهان مشري ورکړل او بیا د آسماني کتاب تورات یې نافذ کړ او دغه مطابق به خلکو باندې فیصله کوي احکام به نافذول. دغه دوه اسباب چې کوم دي نو دا د چې لما صبروا هر کله چې صبر وکړو. صبر څنګه وشو؟ کم کارونه چې د شریعت خو دا کول د دې کول ضروری دي داغه په کول باندې صبر شروع کو بغیر مستقل کول پر خوذل بینه او د کوم کارونه چې منع کړل دا مکوي هغه کارونه ځان ساتو کډیر به ضرورت شوړې وسوسې به راپورته کېدلې بیا به صبر کا وغیله به لاس نه ورور نو صبر د مضمون د اسلامي احکام چې کوم فرایض دي غا عملي کول او چې کوم حرام دي دغه ځان ساتل در صبر مضمون دي. نو د څه وایي چې بشریت باندې پابند اوسېدل د ایمان شول. وکانو بآیاتنا یوقنون او دیو زم په آیاتونو باندې یقین کوونکی. و داسې حالت به کله جوړیږي چې سړی کم څه ته معلوم چې دا حرام دي دغه نه ځان ساتي کم څه ته معلوم چې دی کول ضروري دغه باندې عمل وکړي. د هغه صورت کې کېدای چې وکانو بآیاتنا یوقنون چې الله تعالی په آیاتونو باندې یقیني آسماني احکام باندې یقیني او یقین هغه وخت راځي چې کله د علم حاصل کړي. اصل کې وکانو بآیاتنا یوقنون دا په تبعی لحاظ باندې مخ کې علم وړاندې عمل ورسته چې علم نه عمل نه مندره کېږي دلته کې عمل مخ ذکر شوی دی علم ورسته ذکر شوی دی. تفسیر باندې په قران وایي کې یو باریک نقطه ته اشاره ده. هغه نقطه دا ده چې کوم علم سره عمل نه د علم د نش علم برابر نه علم برابر دغه علم نشي ویل کېږي. علم تبعال علم وایي چې کله په دې باندې عمل موجود دي نو وایي د دې وجه نه د عمل مضمون راوړاندې کو او د علم عملي ورسته د علم مضمون ورسته شو. نو دا هم نبی علیہ السلام د لپاره تسلی ده چې تورات به دومره مضبوط شو چې دغه آینده وختونو کې د موسی علیہ السلام د وفات نو ورسته دس امامان رهبران را جهان د جاغي حکومتونه کول او دغه تورات مطابق به احکام نافذول او د هغوی عمل تورات سره بیخي برابر داسې بزرګان په دنیا کې تیر شول خلک نه خلک تیر شو دغه څه بستا په امت کې هم را پیدا کیږي هم دغه شان د ژوند به تیري د یو قسم له تسری ده چې ستا کتاب او ستا نظام به خامخا غالب کیږي دنیا کې. ان ربک بشک ربستا هو دغه رب یفصل فیصله وکي بینهم په منځ د خلکو یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فيما كانوا فيه يختلفون فهغه څه کې چې دوی په اختلاف کوي چا منځ کې فیصله وکړي د کافرانو منځ کې د مسلمانانو منځ کې فیصله وشي قیامت په ورځ باندې. اوس دا فیصله خو په الحال شوی د کافرانو پر حق د مسلمانانو په حق دي. نو اصل کې د فیصلې دوه قسمونه دي په قولي فیصله ده چې صرف وینا و چې دا حق او دا باطل یو عملی فیصله ده چې د مجرم د سزا ملو شي او چې کوم مظلوم دی کوم په حق دی هغه سره پورا مرسته وشي دا عملی فیصله ده. قیامت کې به عملی فیصله کې کافران به عملاً جهنم ته واچول شي او مؤمنان به عملاً جنت ته داخل شي دا به عملی فیصله او دا د قیامت پر ورځ باندې خامخا کیږي. نو دا هم تسلی شو نبی عليه السلام د پاره د امتیانو د پاره چې تاسو دشمنان د الله تعالی په نظر کې دي او د الله تعالی د غریب لاندې دي او ان قریب چې د دې باره کې صحیح فیصله راشي عملی فیصله وشي او دوی جهنم ته واچول شي تاسو دغه په مقابل کې جنت ته بوتللی شي. نو د مایسته کېدل نه دي پکار. اولم يهدي لهم آیا نه د ښکارا شوي دوی ته کم اهلکنا من قبله من القرون څومره موږ هلاک کړل مخکې د دوی نه د پیړو لره یمشون فی مساکرهم چې دوی ګرځي د هغې په کورونو باندې. دا د سوال جواب سوال دا دی چې کافرانو به ویل چې تاسو دا وایئ چې ان ربک هو یفصل بینهم یوم القیامة ستا رب د قیامت په ورځ باندې فیصله وایي کافران به جهنم ته واچي مؤمنان به جنت ته لاړ شي. نو کافرانو ویل د آخرت خو موږ د سره مونږ نو دا شته دی نه فیصله به کړی فیصله ډوله کېږي او ولدا قیامت نشته. او دغه شان د قرآن د مضمون نه معلومیږي چې د اسلام دشمنانو ته سزا ملایږي او دا کفر د الله خوښ نه دی ګنې داسې شوله
کافرانو ویل دا خبره صحیح نه ده زمون کفر د الله تعالی سره بده بد نشي خيخ وخت او دا کافرانو د اعتراض شو چې زمون کفر د الله بد نشي تاسو څنګه وایئ چې کفر دومره بد شي او دومره کفر نه نفرت دي کافرانو سزاګانې ورکي کافرانو ویل دا خبره د سره صحیح نه ده بنیاد نه صحیح نه ده دا ټیک نه ده نو دې ځکه کې داغه جواب دی چې تاسو وایئ چې کفر د الله تعالی خو نه دی دا خبره نه منئ او تاسو وایئ چې دا ولر چې خوخه دی او کافرانو سزا نه ملويږي نو جواب دی چې اولم يهدي لهم ایا نه ذکر شوی د دوی لپاره کم اهلکنا د سمره من هلاک کړل من قبلهم د دوی نه وړاندې من القرون پیړو لرا يمشون جديزي في مساكنهم دغه په کورونو باندې دی وجه کله شام ته تجارت لپاره تل یمن ته بدل هغه علاقو باندې به تیرېدل هغه علاقو باندې لاري وي چې کوم قومونه د الله تعالی په غړو عذابونو کې هلاک شوی دي هغه د لوطیان قومونه دي دا شعیب علیه السلام قوم نور قومونه دي هلاک شوی دي هغه کورونه هغه آثار وسم موجود دي هغه دانچي لاشونه هم زی بزی باندې ښکارا کیږي او هغه کاڼي وسم براتر چې کوم هغه زمانہ کې ورېدلې دي نو دا ښکارا دلیل دی چې کفر د الله بد شي او د پیغمبرانو چې کوم خلک دشمنان پاتې شوی دي الله تعالی هلاک کړي دي دا واضح دلیل چې کفر د الله تعالی په نسبت یو بدترین شی دی ته پیغمبرانو مخالفت د الله تعالی په نسبت بدترین شی دی او یې سزاګانې ملاويږي د ښکارا دلیل لري دوی لپاره ان فی ذلک یقینا په دې واقعاتو کې لآیات خامخ نخدي افلا يسمعون اذا خلق ناوري خبري چې دغه علاقو ته وګوري معلومات وکي اولم يروا ايدينا غوري ان نسوق الماء الى الارض الجرز آیا دوی نه ګوري چې موږ بوزو بولره هغه زمکه وچتا څنګه به بدل کیږي اوبر سمندرونو د ورېزو په ذریعہ باندې وچې شي او په هغه علاقو باندې باران په شکل کې ورول شي کوم زمکه وچی په نو خلجو نمنګ راو باسو په هغه سره به هغه سره زرعا فصلنا تاكل تاسخ خري منه دهغینا تاكل منه انعامهم چې خوري دهغینا سرویس تاسو وان پوسو هم تاسو بخپلا افلا يبصرون اذا خلق نه نه د کارونه الله تعالی کوي مدد الله تعالی عظیم قدرت ذکر شي چې الله تعالی قیامت راوستل شي خلک دوباره ژوند کولی شي ته لوی قدرتونو مالک دی تاسو دې خبرې ته نه ګورئ د کم زګین نو بوزي به کم زګین یو ورای او دا غوونه بعد څه قسم بسرونه او غیاګان زمکه نه راوځي چې ساروی خوري انسانان هم ډېر استعمالي او دغه قدرتونو اندازه لګي چې الله تعالی ډېر کارونه نورم کولی شي هغه دوباره خلک هم ژوند کولی شي خلکو سره حساب هم کولی شي جهنم ته ماچولی شي ويقولون دی وای کافران وای متى هذا الفتح چې کله به ورځ د فیصله فتح ورځ د فیصله په معنا د قیامت سره راځي فتح په معنا د غلبي سره هم راځي چې کله به مسلمانان غالب کیږي او کفر به مغلوب کیږي دا دوه معنی ځکه کې سمون خوري نو اولنۍ معنا مراد شي په معنا د قیامت سره واغسته شي به دې شي چې ويقولون اوای کافران متى هذا الفتح کله به ورځ د فیصله چې قیامت ته یعنی کته چې قیامت راځي موږ ته ټیم راوخای سو ورځې ته پاتې سو میاشتې ته پاتې او کله به راځي به ټیم راوخای ان کنتم صادقین کتا سرشتونی به دا معنی او ګر دوی معنی چې مسلمانان به کله غالب کیږي مسلمانان د الله تعالی د فتح او د مرسته وادي دی غوادي به کله رښتونی کیږي د څه شي نو بیا به د څه شي چې ويقولون او دی وایي متى حاضر فتح کړه به د مسلمانانو غلبه ان کنتم صادقین کتا سرشتونی قل ورته وای یوم الفتح پورز د فتح معنی چې کله مسلمانان غالب شي کله غلبه په معنا سره واخلي لا ينفع الذين كفروا پیدا بنور کې هغه کسان چې کافران دي ایمان او ایمانونه ده وي ولا هم ينظرون به الله تعالی مهلت ورکړي دوی لا لکه ورځ د بدر شو بدر کې چې الله تعالی مسلمانان له فتح ورکړه نو کافرانو د مخ سره مړک ختم شو هغه ته نه د ایمان دراوړلو موقع میلاو شو نو تاسو بس مهلت میلاو شو بس ختم شو دا معنا بش او په معنا د قیامت سره واغسته شي چې ورځ به د فیصله کړه دا نو جواب کې ورته وایي چې ورځ د فیصله هغه ورځ ده لا ينفع الذين كفروا ایمانهم چې پیدا نه ورګي هغه کسان چې کافران دي ایمانونه ده هغوی قیامت کې چې څوک ایمان راوړي نو اس پیدا نه کوي زین نشي ولا هم ينظرون نو ته مهلت ورکړي کیږي نو بیا نبی علیہ السلام د لپاره تسری د شکل د دومره خبرو باوجود د دومره نصيحتونو باوجود دوی خپل عزت او تکبر چې کوم دین هغه لیونی کړي د خپل کار یې نه خو د اسلام قبول نه نو بیا فاعرض عنهم مختنا واړه یعنی نور بحثونه وسره مکوا او نو در لپاره فکر مکوا وانتظر او انتظار کوي د دې لپاره دا عذاب انهم منتظرون دوی هم انتظار کوونکي دي ته عذاب د انتظار د خبرې کوي چې کله دوی هلاک کیږي او دوی خپل سوچ کې خپل فکر کې انتظار کوي چې یاره د مسلمانانو به کله ختمي به کله غالب کیږي